اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران ناظرین السلام علیکم. زه تاسو قربان نیکه سبحان پروګرام دې زما کړی زما پہچان پروګرام کې چې کوم نن شریک ملمه دی هغه د سوکانو د یو سیاسي کورنۍ سره تعلق ساتي. دوی نن سبا د عوامي نیشنل پارټي د سوکانو صدر دی جناب ذوالفقار بټوله. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. السلام علیکم. خیر دی ٹھیک ٹھاک دی. مونږ تاسو خپل پروګرام کې هرکلی وایو جی. مهرباني ډیره مهرباني. سر دا راته وایي چې تاسو خو په دې پارټۍ کې د ډېر وخت نه یې خو تاسو صدارت طرف ته څنګه راغلي جي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نعمت سبحان بھائی زمونږ صدارت ته راتلل خو بس اتفاق و ځکه چې زما دې شی ته ستاسې شوق نو څه دغه مې نو مینه مې نه وه خو چونکې ما الیکشن شوی و د ډسټرکټ په لیول باندې د عوامي نیشنل پارټۍ نه زه ولاړم او هغه ما بیللی نو دې ټولو مینهوالو ما ته ویل چې راته اوس بس زموږ صدر شه. نو چونکې زموږ د پارټۍ خو یو آیین دی یو طریقې کار دی صدارت دپاره چې یو ډېر لوی پروسیجر دی خو بهرحال د هغه هر څه نه هغه هټ کې چې کوم دی نو هغه یې ما ته وویل چې بس موږ په مشترکه دا فیصله کوو چې راته زموږ د عوامي نیشنل پارټۍ د یو سی چمکني صدر شه. نو ما هغه ډېره مینه هغه ډېر خلوص چې مې د خلکو وکتل نو هغه ما قبول کړو. ویل بس ټیک دی انشاءالله. نو دا زما هغه صدارت ته راتللو. صدر صاحب تاسو د الیکشن خبره وکړه. الیکشن خلک وکړي چې وبېلي نو بس سیاست ته کښېني چې زه بل ځل نه به ګورو. تاسو الیکشن وبېللو او تاسو بیا هم په دې میدان سیاسي کوم هلې ځلې چې دي کوم تاسو ټول نه مخکې که د عوامو خدمت دی هغې کوم تاسو ټول نه مخکې نو د دې وجوهات او د دې پسې پوښت نو دا څه دي؟ دا خو الیکشن خو جي بس یو میچ دی څوک دی ګټي څوک دی بیلي خو هغه میچ کې الحمدلله زموږ څومره کینډیډیټس چې کوم د هرې پارټۍ نه چې ټول زموږ ډول دی څوک هغه الیکشن زمونږ د خالد وقاص بھائی ګټلی او په دویم نمبر پسې زومه. نو دا سوال ما نه خالد وقاص بھائی هم کړی و چې لکه دا ته خو د الیکشن د بیلو او ما ګټلی دی لکه ما سره هم داسې میلاویږي لکه کشرانو په شان جره ته مشر یو زه کشر یم. نو زه پخپله حیران یم تا ته چې دا ته څنګه انسان یې. نو ما ورته ویل الله دې عزت وکړه ته پخپله ښه انسان یې خو چونکې ستا والد صاحب چې کوم نو هغه سره ما سبق ویلی دی زما ټیچر و او ته ما ته د خپل ورور په شان ښکاري. نو دا ګټه او بیلات خو ځان له خبره ده خو الحمدلله سوکنو خو یو د یو کلیو د یو خلک یو یو پښتانه نو مې زما په ذهن کې خو داسې خبره نه ده رالې. نو بیا بل د دې خلکو مینه چې کوم د خلکو مینه مونږ له راکړه ځکه چې زما دې شی سره څه شوق نه و او نه دې لپاره ما څه محنت کړی او نه مې څه خواري کړې وه خو بس هغه یو اتفاقي کار و چېرې بس ته به ما ته دا پارټي د طرف دا حکم وشو چېرې بس ته کاغذونه جمع کړه او ته کینډیډیټ یې زموږ. نو ما بس هغه وکړل کاغذونه ما جمع کړل او ما الیکشن وکړو خو لکه هر یو کار دپاره تیاری کول پکار ما هغې دپاره هېڅ تیاری نه وکړی. نو زه هغه مینه د خلکو چې کومه ماله راکړه چې هغې ته ما وکتل نو ما ویل چې انشاءالله د دې خلکو چې د کومو خلکو ما سره دومره مینه وکړه زما به دا کوشش وي پړه کې الله پاک سره دا واده وکړه چې زما به دا کوشش وي چې دې سترګې به زه کله نه ښکته کوم او دی به دا مني چې واقعي یاره مونږ که اوټ چاله ورکړی دی نو مونږ دا خپل اوټ ضایع کړی دی دا مې یو ښه سړي له یو ټیک سړي له ورکړی دی. صدر صاحب دا الیکشن تاسو خدمت هم کوم لګئ په پارټۍ کې ستاسو ډېر اهم عهدو باندې پاتې شوي دا دوی چې سوکانو د صدارت نه علاوه تاسو د نیشنل پارټۍ په کوم عهدو باندې پاتې شوي دي؟ زه خو نعمت سبحان بھائی پهله د سوکنو یونین کونسل پهله زه په هغې کې نایب صدر وم. زمونږ شفیق نیک زمونږ صدر و د عوامي نیشنل پارټۍ زه هغه سره نایب صدر وم. بیا چې کله زه صدر شوم د یونین کونسل نو هغه چې کله ټایم زمونږ دغه 4 کاله د صدارت چې زما 4 کاله پوره شول نو زه په الیکشن کمیشن کې دا د الله پاک ډېر لوی فضل او کرم او د پارټۍ په ما باندې یو ډېر لوی اعتماد و چې د ضلع پېښور نه 15 کسان ایستل الیکشن کمیشن دپاره
نو هغې کې د سوکنو نوم هم و چې ذوالفقار چمکني. نو په هغه 5 کسانو کې زه د الیکشن کمیشن د ضلع پېښور ممبر پاتې شوم. نو دا الیکشنې ټولې لکه زمونږ څومره الیکشنې چې وي دا ما وکړي او په دې الیکشن کې هغې نه پس چې کله سوکنو الیکشن و د صدارت دپاره سوکنو نو سوکنو والا یو ځل بیا ووي چې زمونږ صدر به دا ذوالفقار خان وي او دا به زمونږ صدر وي بس موږ د ده نه بغیر بل صدر منو نه. نو الله دې عزت وکړي. نو بیا هم زه صدر شم خو لکه ما نه زما د پارټۍ مشران چې کوم هغې ډېر زیات خفه وو چې یاره لکه دا خو مخکې تلل پکار دي ته هم په ځای ولې ولاړې. نو د هغه ځای ودرېدو وجه چې کومه ده هر سړی وایي چې زه دې مطلب د سپۍ نه تانیدار شم او تانیدار نه د ډي اس پي شم لکه زما پروموشن کېږي خو ما هغه پروموشن د خپل کلي د مینې لپاره او د خپلو ملګرو د مینې د خاطره ما هغه پروموشن خپل پرېښو او ما زه هم د یو سی چمکني صدر ښیم. سر تاسو وویل چې ما خپل پروموشن او دغه چې دی کار دی د سوکنیوالو لپاره خپل هغه دغه ترکیب پرېښودی. دې سوکنیوالو لپاره سیاسي خدمات سره سره تعمیراتي خدمات یا کله کوم خدمات چې چا تا کړي دي؟ نو خدمات خو جي بس څه هلې ځلې چې مونږ کوو الحمدلله تاسو ته هم پته ده او ټول سوکني ته پته ده خو دا د الله نه پس مونږ د دې خپلو ملګرو د عوامو په برکت کوو. نو الحمدلله زه خو په دې شی باندې فخر کوم چې زه د یو پارټۍ او د یو پښتني پارټۍ صدر یم. نو په دې باندې زه فخر کوم او د عوام د الله نه پس چې کوم د عوامو طاقت دی نو زه وایم چې زه په هر چا نه غورځم او هغه خپل کار پې کوم. ما خو تاسو ته وایي چې دا د چا نه پټه نه ده چې ما لکه ټرانسفارمر به ته زه وایم چې اول به ټرانسفارمر وسوځېدو نو مونږ به 200 روپۍ جمع کولې او د دې غریب خلکو دپاره چې د سړي به 1500 روپۍ دیاړي وه او دا ټرانسفارمر به تاسو ته پته ده چې په هفته کې به بس سوځل خامخا سوځېدو. نو هغه به د خپل بچو هغه رزق راوښته او بس موږ له به هغه پیسې هم راجمع کړي او په هغې موږ هغه ټرانسفارمر جوړ کړو. او الحمدلله موږ پکې اوس دا دغه کړی چې هر یو شی پسې منډه وال غواړي دا مخکې نه و اوس دی مخکې نه و چې که ټرانسفارمر وسوځي نو لکه موږ پیسې ورکوو بل جمع کوو او بیا الحمدلله څوکنۍ چې کوم دی نو دی 72 نه تر 75% پورې بل جمع کوي. په دې پوره خیبر پښتونخوا کې الحمدلله داسې یو دغه ځای بني چې هغه د څوکنو غوندې ریکوري دي کېږي. نو جي د ټرانسفارمر خبره نو مونږ ما اوس په خپل ځان دا کړي چې کوم د ټرانسفارمر وسوځي هغه الحمدلله زه سرکاري بغیر پیسې بغیر ټکي هغه سوځېدلی ټرانسفارمر وړم او بل روړم او هغه بل چې کوم روړم نو هغه د یو کال وارنټۍ سره چې که په یو کال کې دا ټرانسفارمر وسوځېدو نو دا به دوباره چې کومې کمپنۍ والا روړي دی به دوباره ریپیر کوي یا به ټیکوي یا به ریپلیس کوي بدلوي به خو دا یو کال پورې د هغوی ذمهواري ده. نو الحمدلله چې دا څومره ټرانسفارمر یې زمونږ چې ما ته کومې پته وي او سوځېدي لکه حاجي آباد شو زموږ بازار ګړۍ شوه دا موچیانو محله شوه دا زموږ د قاضیانو ټرانسفارمر شو دا ټولې چې ما ریپلیس کړي دي او د یو کال وارنټي ده او دا ما بغیر پیسې بغیر ټکي که نه هېڅ پیسه ټکه نه دا ما ټول سرکاري جوړي. سر دا راته تاسو خو سیاست کې هم ډېر مصروف دي ستاسو کورنۍ هم دی کاروبار هم دی نو بیا دې ټول شیزونه تاسو څنګه مینج کوئ؟ بس دا خو لکه ځکه دا وایم چې دا صدارت دپاره که ما غاړه نه خوا یا زه دې ته راتلمه نه د هغې وجه دا وه چې دا یو دومره مصروفه زندگی ده دومره مصروفه چې د حد نه زیاته که ته په حقیقت معنو کې خدمت او دې کې هېڅ شک نه چې په خدمت باندې الله ملاویږي خدای پاک په خدمت ملاویږي. نو د دې لکه دا دغه ما چېرې صدارت زه کوم خو بیا د دې خلکو په ما یو حق شو چېرې زه به د دې دا کارم کوم لکه د الیکشن ما بیلو دې کې هم د الله پاک یو راز و که ما ګټلې کېدای شي ما د خلکو داسې خدمت نه شوی کړی څنګه چې اوس کوم دا هم د الله تعالی بس یو فضل په ما باندې. نو د دا ده چې د دې ذمهواریانې دومره دي کړې چې سره ته خپل هېڅ کار نه شو کولی. بس الحمدلله زما بچي دي کم کار چې ما کولو هغه الحمدلله زما بچي کوي او بس زه صرف د خلکو خدمت دپاره چېرې زه د خپل څوکني خدمت وکړم نو بس دې دپاره ما خپل ځان وقف کړی. سر تاسو جرګې کوئ مرکې کوئ د پښتنو د اجرم تاسو سره د اجرم د پښتنو او د پښتنو کوم هغه چې دغه موږ پښتنو شان ورته وایو
او د پښتنو د اجرو شان چې هغه اجره راغله جرګه مرکه وي نو څه دا ته وایي چې په جرګو مرکو کې ستاسو څه لالې چې هغه خوني کنه فی سبیل الله کوي بس جرګو کې زموږ لالې وي کنه جی جرګو کې خو هر چا بس هر چا چې هر څه لالې خو زموږ هم لالې وي زموږ پکې دا لالې وي چې کم سړی د دوه مسلمانانو ترمنځ روغه کوي الله پاک هغه له قبول شي هغه ثواب ورکړي نو زموږ دا لالچ دی چې موږ له الله پاک چې لکه زر د روزانه روغو کما نو زه په دې سوچ باندې کوم چې ما قبول شوی حج کو زلالم کور کې ودم نو په دې سوچ باندې کوم دا خو په پیسو باندې کماله څوک 1 کروڑ روپۍ راکړي نو نه مشي چې ما ته دا اجر او ثواب ملو کی کم چې ما ته په دې روغ باندې ملاوي سر دا راوړي چې به حیثیت صدر ام پی چمکني ستاسو کارکردګي سره سره کارکردګي زما چې دا چې زه الحمدلله تاسو به کتلی چې زموږ عوامي نیشنل پارټي چې دا سوکنې د دې یو غړو د سوکنو کې د عوامي نیشنل پارټي نه بغیر بل پارټي نه و خو چونکې زموږ د کمزورتیا نه زموږ د بېغورۍ نه زموږ د نه خدمت نه زموږ د خلکو د تپوس نه کول زموږ د باچا خان یو فلسفه ده چې یاره پښتون چې کوم دی دا پښتني وګړي نو مونږ کې هغه شی نو چې مونږ د یو پښتون تپوس وکړو دغه پښتنو کو بیمار دی څه ضرورت دی څه تکلیف دی ورته نه حالانکه موږ د پای څه پیسې نه لګي نو چونکې مونږ هغه شی لږ کم کړو نو دې لپاره زمونږ د پارټي لګه په سوکنو کې کمزوري شوې وه خو الحمدلله د الله نه پسته ستاسو په دعاګانو سره الحمدلله چې نن بیا هغه پارټي هغه پښتنه پارټي بیا را ژوندۍ شوې ده او خپلې هلې ځلې زموږ دغه ده چې بس د دې پارټۍ دپاره د پرمختګ دپاره هر قسم منډه ترله کوو سر تاسو د پارټي چې د فن او فنکار ډېر زیات دغه نروانه دي ستاسو د فن او فنکار سره مینه څومره ده یاره چې زموږ ورسره د هر یو پښتون زمانه بلکې د هر یو پښتون ورسره بې انتها مینه ده نو زمونږ دا کم هنرمند چې دي چې دا مونږ ورته وایو چې دا ډمان دي دا هنرمند دی ته مونږ هنرمند وایو که مونږ پنجاب ته لاړ شو هلته به اردو وایو که مونږ چېرته بار ته لاړ شو ما ته ګوډه انګریزي که راځي نو هغه وایو خو دا هنرمند دا خپله پښتو په دنیا په هر ګوټ کې چې دلته وایي یا قربان نو دنیا په هغه سر کې وایي چې یا قربان هم هغه پښتو وایي په بله ژبه کې اړودی نه سندره وایي او نه ټپه وایي سر په اخره کې به تاسو زموږ مینوالو ته څه پیغام ورکړی غواړئ زه خو خپل د خوږ سوکني ته د دې خوږ سوکنو د ینګ طبقې ته دا یو پیغام ورکوم چې زموږ کلی الحمدلله یو ډېر صفا سوتره کلی دی او دې کې چې دا کم د منشیاتو خلاف دا کیسې شروع دي پکار دی چې دې کې موږ ټول حصه والو ولې چې دا هغه هور دی چې دا که نن زموږ په کلي کې دی نو سبا به زموږ په کور کې وي او زموږ بچي به دا کار کوي نو الله پاک دې موږ د دې عذاب نه او د دې بېعزتۍ نه په امان وساتي چې یو موږ د دې عذاب نه خپل بچي چې خپل تعلیم خپل دیني تعلیم خپل موږ او دستې خیال کړو او بل چې دا کم زموږ دا ودونه خادیانې وي چې په دې کې دا هوایي فایرنګ د دې چې دا ګولۍ دلته نه ما ډزو کو دا ګولۍ به چېرته پروزي نو دا قتل خطا نه ده دا ارادتن قتل دی ځکه چې ما ته پته ده چې دا ډز کوم او دا ګولۍ به چېرته پروزي او دې نه به څوک مري نو زما په قسمت کې هغه بخښنه هم نشته چې زه لاړ شم هغه سړي نه بخښنه وغواړم چې ما وبخښه نو په دې باندې به الله پاک موږ له سزا راکوي نو زما خو دا دغه دی چې یاره یو د منشیاتو نه او یو د دې هوایي فایرنګ نه دې نظر ډېر په امان وساتئ خپل ځان خپل بچي ټولو ته زما دا یو خواهش دی ما دا یو ریکویسټ دی یو التجا مې ده یو منت مې ده یو زاري مې ده چې مونږ به انشاءالله دا کار د خپل کور نه شروع کوو او انشاءالله دا سوکنې به د نشو نه پاک د ډزو د دشمنیانو نه پاک یو ډېر ښایسته هغه سوکنې چې چمکني شریف و انشاءالله دا به مونږ بیا هغه ځای ته رارسوو ناظرین دا زموږ خوب مېلمه ذوالفقار بټوله ده انشاءالله بیا به ملاویږو د یو نوي مېلمه سره تر هغې پورې تاسو نه اجازه غواړم د الله په امان